إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين لله رب العالمين درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خغو اوریدونکو مسلمانانو په محفل کې حضرات علماء کرام د مدرسې په چار دیوارۍ کې راجم شو میندو خیندو الله پاک په مونږ او تاسو باندې عظیم احسان وکړو چې خدای پاک مونږ په داسې محفل مجلس کې یوځای کړو چې د هغې محفل او مجلس صفت الله او د الله رسول په خپله کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله کله چې خلق راجم شي ما من قوم اجتمعوا قوم ویل کیږي زید بکر پلانکې دا چې راجم شي نو د دین قوم جوړ شي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله کله چې خلق راجم شي او د خدای یاد کوي دا اوس د الله تبارک و تعالی یاد دی زه دا قرآن مجید وام او تاسو یې اورئ او دلیل پیدا دے قرآن مجید کے اللہ پاک فرمائل الا بذکر اللہ خبردار بذکر دا اللہ تطمئن القلوب زړونو ته اطمینان او آرام رسی تاسو ګورئ قرآن مجید تا اللہ تعالی ذکر ہوئی دویم دے کہ ان ذکر منگ وی دا ذکر نازل کڑے رہی قرآن مجید تا اللہ تعالی ذکر ہوئی او شرا شئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی
په قرآن باندې د پوهې دپاره بنیادي خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمت نصیحت او عبرت آموز خبرې به مخې ته وي نو حدیث کی جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمائل ما من قوم اجتمعو کله چې خلق داسې راجم شي لکه مونږ او تاسو چې راجم شلو د یو محلې بل محلې بل کلی یو کلی یذکرون الله او لګیایو خدای یادو لا یریدون بذالک او پدې راجم کېدلو سره بل څه غرض خو نشته نو چې کله بل څه غرض یې هم ني معلومه دا شوه دې کې تصحیح نیت ته اشاره وشله کچری یو ښکلي محفل او مجلس ته لاړې نیت ته خراب نو ثواب درته نه میلاویږي لا یریدون بذالک تصحیح نیت ډیر لوی شی دی د دې وجې نه داسې محفلونو ته په دې نیت باندې تلل چې خدای پاک ماله فایده راکړي زما اصلاح نصیب شي اکنه پلان کې وینا کړې د کلړ نشم نو خفه وشي ابل رزمال راغلو نو ګوره تلل پکار دی نو دا نیت ښکلی نشه لا یریدون بذالک الا وجها محض د خدای د رضا نیت چې کړی نو قربانی رنگ راړي خ العطوایا علی متن البلایا عتید مصیبت په شا باندې پرتی دی خام تاسو پښتانه وای چې اول د ځان غوښه وخوره نو بیا د ښکار او عرب وی العطوایا علی متن البلایا عطی پیشکشونه ډالای د ټول د مصیبتونو مشقتونو نو مشقت نفس ډیر سیزونه حاصلیږي نو عرض میدا کو چې کله د قربانی برداشت کړه 2 بجې راغله 2:30 بجې علماء کرامو د خبرې وکړې واز نصیحت راته وکړو ناتخوان صاحب درته ناتخوانی او نظم وي دا قربانی ده کنه اوس د قربانی اثر څه دی ناداهم مناد من السما دا اسمان یو پرشته دا اعلان کوي ان قوموا مغفورا لكم اے قیامکم حال کونکم مغفورا چستاسو پاسیدل بد دی مجلس نا استاسو وتل بد دی مدرسې د 4 دیوارای او د مسجد د 4 دیوارای نه څنګه ان قوموا مغفورا لكم خدای برته گناونه بخلی الحمدلله پی وای او صرف دانا بلکہ فرشتہ بیا وی اللہ پاک وی قد بدلت سیئاتکم حسنات چستا سو دا گناونه می پنیکو باندې بدل کړو نو دا محفل خپل مجلس دی زمونږ د اصول فقه کتابونه وای قرآن مجید دا د الفاظ نوم نه دی صرف ثواب برته ملاویږي برکتونه به یي بعد خلق دی پسې لګېدلې دی چې الفاظ وای نو ثواب شته او کنيشته ولې نشته الفاظو کې ثواب دی قتللو کې ثواب دی لاس ته پیرا کا غاړه دی خوشاله شو پدې کې ثواب دی چا طریقو کې خود لري
او اورې پدې کې ثواب دی لہذا خنوم د سشي د قرآن مجید د دې وجه نه زمونږ ټول اصول فقه کتابونه سوره چې دي د مولا منار نه واخلې تر غټو کتابونو پورې ټول وی وهو اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن مجید دا د الفاظ او د معنی د دواړو نوم دی نو انسان اول کوششو کی نرگو پا نندارا ناظری تا ناظره سکوئی چه سڑے نندارا کئی پسترگو سر دا قرآن دا الفاظو ابیا ترجمی تو لگی نو چه ترجمو کی نو دا غون قرآن شو اکا ناظره دیوی او دیگونه دی پا خکڑو او مبارک شا سلامت شا ودل بدل خلاص زکات 10 روپے ختم کی ورکڑے وین اوس په بدل کې مورې په 100 روپے تمه د 100 روپے برا کوي عدل بدل خلاص په دی باندې ګورې د انسان ذمہ داری نه خلاصيږي نو گویا کې چې څومره نارینه یې څومره زنانه یې خوش قسمت په دی بنیاد یې چې الله تعالی د علماء کرام هم درکړي دي او عالمات او معلمات هم دی کلی کې او مدارس ته بنات تلوم الله درکړي دي په دې باندې الحمدلله وای نو قرآن مجید د الفاظ او د معنی د دواړو نوم دی یو لوی عالم دی سو پیره خدای پاک په خوب کې لیدلې دی نو یو پیره الله تعالی ولید نو الله تعالی سره خبرې کوي او سره خوب کې اللہ تعالیٰ کتیشی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سر ملاقاتو شو نو تپوسیو کو وی خدای دا سی شارٹ کٹ مختصر لنڈلار چی پائی سرستا تقرب و نزدیکت حاصلی کی وی اغا لار راتو خیام اللہ تعالیٰ و تو فرمائل وی زما کتاب و زما قرآن دا عالم تی تفوس کئی بے فهم او بغیر فهم وی خدایا یو خو آغا خلق دے چی قرآن بانی پوئیگی فهم او سمجھ دے چی سوئی اللہ تعالی او یو آغا خلق دے چی پا قرآن بانی نپوئیگی نو وی کم خلق دے تنیز دیکی گی وی فرمائل زما کتاب دا سے دے چې چا وته څنګه ځان نږدې کا کنه نو هغه ماته نږدې کیږي ا چې چاته نه څنګه لا ځان لری کو وی هغه نه لری شي الله دې مونږ او تاسو خپل کتاب ته نږدې کی نو دای 3 سورته پر خودی دي چې دا ټول قران وینو دا 3 سورتونه ویلې شول خدا پا منگا و تاسو بانی عظیم احسانو کو او ما کل ختمت دعا مستجابا چه دا ختم قرآن دا محفل مجلس دیکھ اللہ دعا قبلی نو دی باجیم سوچو کو ادی مولانا صاحبم دا فکرو کو چی آواز دان لدعاگانی کونو خندا چی دا کلی مین دی خین دی راجمشی ادارون بایگان مشران او کشران راجمشی چی دا اخیری سگا دا پټولو باندې تقسیم شي پدې باندې الحمدلله وای نو سوره اخلاص پس تو سوره لهب نا په سوره لهب کې الله تعالی د یو خراب انسان تذکرہ وکړه خراب انسان داسې و چې عقیده خراب وا او د خدای شان دی چې عقیده دې خراب وا نو خپل عمل له پیدا نشي در کولې نو ستاسو خو خدا کا عقیده وته وای اکه ایمان وته وای اکه یقین ورته وای دریشل شپېته یو شی د تعبیراتو کې فرق دی نو د بی ایمان سړی تذکرہ کوي الله تعالی د بی یقین سړی
د بدرنګي عقیدې د خاوند تذکره وکړه په سوره لهب کې چې کنیت ابو لهب اوس خستاو پړکېده به ابو لهب به ورته ولوي د شغلې پلار کني د پلار خونوم کې خود او عبدالعزا لکه څنګه چې مونږه تاسو نمونه کېدو عبدالله عبدالرحمن نو دا خو مشرکین مکه نو په مکه کې چې کوم بوتان مشهور عزا لات منات هبل داسې ډېر زیات بوتانو نو دل پلار خپل نوم کې خود او عبدالعزا خو خسته و ډېر زیات نو مخ په لکه د بیټرۍ رڼا کوله نو په عرف او معاشره کې مشهور شه په ابو لهب باندې خو عقیده خرابه وه نو معلومه دا شوه چې د انسان عقیده خرابوي که نه نو خایس ولا پیدا نه ورکوي خایس په پیدا اله ورکي چې د زړه دنیا خستی نو که د زړه دنیا بدرنګه وه نو د مخ خایس باندې څه نه کېږي جاګیردارو مو الله والا جاگیر ورکړو اوس هم د په مکه کې یو غر دی جبل ابي لهب ویخ کې چې دی دفن دی او پای کې خخ دی نو تاسو په دې خبره باندې ښه پوهېږئ چې د کوم سړي غري نو د هغه اواره ومي معلومه دا شوه چې د غر خاوندو نو د هوارې خاوندو مو لہذا جاگیردارو دولتمندو د سرو سپینو خاوندو اپرشتہ کی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو خو عقیده خرابه وا نو چې عقیده خرابه وا الله تبارک و تعالی تر قیامت تر دې پوری په خراب الفاظ سره ذکر کو تبت یدا ابي لهب نو دې کې ترغیب شدی خبرې ته چې یو نارینا ډېرې په خپل ښایست باندې نه نازېږي د زړه په ښایست ته لږ نظر وکړي یو نارینه دې صرف په دې باندې نه نازېږي چې زه خو د مال او د دولت خاوند یم دې په دې خبره باندې سوچ وکړي چې زما د مال او دولت دا خود الله او د الله د رسول مخالفت کې نه استعمالیږي اکه یو سړی وایي چې زه خو ډېر ښکلی خاندان مې دی د پلار په نیکه باندې پلان کې را روان یم نو دې کې شک نشته د پلار په نیکه را روانې خو بالفعل موجوده وقتی حالت ته څه دی د پلار په نیکه قدم دی او که نه لاره دې بدله کړې ده او د قدرت نظام دی کله سړی خي ښځه وله الله تعالی ناکاره ورکي کله ښځه ښی نو خاوند یې ناکاروي خو د ابولهب او دا ښځه دواړه په یو بل باندې پیښو چې څنګه دی خاوند و که نه نو دکه رنګې ښځه وه د ښځې نوم یې اروا و کنیت ام جمیلو مشهوره په ام جمیل سره وه نو د کنیت نه هم دا معلومیږي چې دې له هم الله تعالی هر څه ورکړو خو عقیده یې خرابه وه بېدینه وه ګمراهه وه د دې نه دا معلومه شوه که یو سړی خسته کېږي نو هغه به په ښکلې عقیدې سره خسته کېږي که یو زنانه خسته کېږي نو هغه به په ښکلې عقیدې سره خسته کېږي نو که کپړې بدرنګي خیر دی که کالې نی نو خیر دی او که نور څه نی خیر دی خو چې د انسان دا باطن دا صفا او سوترهی هم دکه وجه د انبیاء کرام علیه السلام څومره چې راغلي دي په ځای د دې چې په ظاهر باندې د انسان محنت کړی وي ظاهر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب پیغمبر علیہ السلام فرمایل د انسان په بدن کې د غوښې وړوکې ټوکړه ده مضغه ویل کېږي وړوکې ټوکړې ته
دوره چې د کتنو برنو غاقونو کې راځي د غوښې یو پوټی دی د غوښې د پوټي دارومدار په ټول بدن باندې دی اذا صلحت صلح الجسد كله چې کله د غوښې دا ټوکړه صحیح شوه ټول بدن به صحیح شي چې کله دا فاسده شوه او خرابه شوه ټول به خراب شي او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب خبردار دا غینه غافل نشي د غوښې هغه ټوکړه چې د بدن صحت او فساد پې موقوف دی هغه ګورې زړه دی د دې وجې نه د خرابې عقیدې سړي د خرابې عقیدې د ښځې تذکرې نه پس الله تعالی بنیادی مسله د توحید ذکر کوي چې ټوله خوندناکي په دې کې ده چې انسان د الله تبارک و تعالی د وحدانیت په ذات او صفاتو کې د وحدانیت قائل شي لکه یو زنانه د چای پخی او چای کې اوبه برابر چولی دي اپتې هم ښکلې ګرانې لاچي هم واچوله خو پای ورته خراب واچول دا چای به خرابېږي که نه هر څه به خراب کی دکه رنګې ډېر ښکلی مونځ دې وکړو ډېر ښکلی متشرع انساني خو ګورې که دا ځای دې خراب و دې کې ډېر هر څه هر څه دي دې کې بغضونه هم پراته دي حسدونه هم پراته دي تکبر پکې هم دی نفرتونه پکې هم دي بل ته کویې کنستل پکې هم دي نو رونو که دا ځای خراب و نو ټول نظام به خرابېږي د دې وجې نه د انبیای کرام علیه السلام ړومبې د محنت محل دا ګورې زړه نو د سوره لهب نه پس سوره اخلاص ته چې د ښکلې عقیدې بحث دی پکې او دغه مسله پکې ذکر کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د الله تبارک و تعالی وحدانیت بیان کو صفات بیان کړو ولې پیغمبر په خوله باندې با څنګه هغه صفات بیانولو باندې زمونږ استاسو قدرت نشته ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نظاره د ډېره نږدې نه کوي او مونږ تاسو خو ډېر زیات لرې یو نو ظاهره خبره ده اوس زمونږ ستاسو د خولې بیان چې کېږي نو بعضې بیانونه داسې چې پای باندې د سترګو نه اوښکې بهیږي اوس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوي اواز کوي نصیحت کوي د هغې به لا څه خوند دي د دې وجې نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وحدانیت بیان کو نو چا تپوس وکړو وی د الله نسب بیان کا چې دا دومره لوی صفات دي لکه یو سړی دی چا صفات ذکر کوي پلانکې داسې دی پلانکي له دا چللی نو خامخا د اورېدونکي شوق او جذبه پیدا شي چېره دا د چا ځای دی دا د کم خاندان دی دی د کم ځای دی نوم یې څه دی نو دکه رنګې څه کسان پاسېدل وی د خدای نسب بیان کا یا څه کسان ودرېدل هغوی سوال وکړه چې ته کوم الله بیانې موږ ته او الله نو دا د سرو نه جوړ دی اکه د سپینو نه جوړ دی اکه د څه نه جوړ دی داسې قسمه سوالات یې وکړو سوره اخلاص نازل شو الله تعالی دې کې خپل ځان ښیي ښه ځان یې خولی دی دې کې نو وی فرمایل قل اوایا پیغمبرا علم ابغانی رحمه الله د چارسدی هغه به وی چې کله د خدای په کتاب کې قل لاشي نو دا امر اعلانی خدای وی اعلان وکا قل اوایا پیغمبرا هو الله شان داده الله احد الله یک یو دی دی طالبانو ته مونږ وو ضمیر په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي ضمیر شان او بل ته ویل کېږي ضمیر کیسا اسې ضمایر خو ډېر دي
ما خپل کتاب الخطاب الیسیر کې او صرفو کې په دې باندې مستقل بابونه قائم کړي دي. دې ته ضمیر شان وایي د مذکر. هغه ضمیر چې رستو ته جمله وضاحت کوي نو د دې هو وضاحت الله احد سره کیږي نو دې ته ضمیر شان وایي. شان دا دی ځکه موږ د دې هو دا معنی چې کوو او چې ضمیر د مؤنث و جملې نو دا زینب قائمتون د دې احد تفسیر او وضاحت کوي. نو قل اوایا پیغمبرا هو شاندار اللہ تعالی احد یکیو دے. اللہ هو اسم لذات الواجب الوجود. اللہ چاہتا ہوئی دنم دا غزات تے چھ واجب الوجود دے مخیومو اسم دے ابیا بومی دیتا گورا واجب الوجود ہوئی. آمنگا تاسو خو ممکن الوجود یو یو زمانہ کی نو چاہتا پتہ نوا چھ بابا سوکتے ادا کاکا سوکتے ادا مولا سیب سوکتے. یو زمانہ رالا چھ خلق پی جنی ودا خو کاجی دے ادا پلان کے مولی سیب دے. خو یو زمانہ بدا سراشی چھ چاہتا بم پتنی چھ دلتا سوکو امامتی چاہ کڑے وا اصف کی ورپسی سوکو لاڑو نو منگا تاسو ممکنات یو. اللہ تعالیٰ واجب الوجود دا ذات تے ہوا اسم لذات الواجب الوجود. اللہ نم دا ذات واجب الوجود دے المستجمع لجمیع صفات الکمال. ٹھول دا کمال صفتون پا ارادن ندی. رازق تے خالق تے مالک تے پا کلمے دا کن سر سیز موجود ای ٹول دا کمال صفتون پا ارادن ندی. خوب والا نوردی بیماری گینا ستڑکی گینا المنزہان النقص والزوال. اللہ تعالی مبرع دے دا نقصان او دا زوال دا صفتوننا. منگا تاسو چے گھنٹا خبری وکنو اورا کوبو تگی شو لوگا را بانے را دی سرخو کے را بانے را دی ستڑکی گو خوب کو. اللہ تبارک و تعالی دی سیزن مبرع دے. نو اللہ قل اوائے پیغمبرہ ہوا شاندار اللہ تعالی احد یکیو دے. نو اللہ واجب الوجود دے. یو روایت کی راضی حدیث قدسی دے اللہ وی کنتو کنذن مخفیا زپٹ خزانم چان پی جندم. زکا سوننو پٹ خزانم اللہ وی چان پی جندم. فاردتو ان اورف نو ما ارادہ اکڑا نو داغین پس میں دا کائناتی نقشہ ادا نظام زمکا اسمان انسانان نن قرآن مجید زمنگا استاسو مخی ترے اللہ تعالیٰ پاسانائی بانے پی جنو. او گورا دا اللہ دا پہچان دا پارا دا کتابونو ضرورت نشتے چکنے تب دیر مطالعہ کینو اللہ تعالیٰ با پی جنے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ وی فی انفسکم زخستاسو زانونو کم دے دن نظام تو گورا دا بچی پا دے خلقت بانی تخلیق انسانی بانی تو سوچو کا چه سنگ جیبا نظام سر اللہ تعالیٰ دا مور گیڑا کے جوڑ کو 500 اڈو کی دی انسان کے نو دا اڈو کی یو پنجرہ دا. اب یا اللہ تبارک و تعالیٰ دا اڈو کی یوزائے کڑو صرف یوزائے نکڑو لچکدار مادی پکی کے خودی چرا بین کی گیوم او دارنگی دا بل نجودا کی گیوم او رباطات رسائی پلی دائی پیدا کری او یو نظام او ڈانچائی جوڑا کڑا. فکسون العظام لحما بے ورتا وخوا چولا ثم انشأناه خلقا آخر. بیا دماستا گونا کہ انسان گردی اس دا ایجادات و کاریگری دا اللہ تعالیٰ دا
لہذا مت ہستایا نہ بد اللہ تعالیٰ کے جس کا کائیے اس کا گیت گائیے چلے چا خورے نو مت بد داغوائے نو من خرس کود اللہ تعالیٰ امت دا غیر اللہ و ٹھول رزگور دا لیڈرانو صفتو نکو کدور صفت منگا تاسو دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نو یقیناً اولیاء اللہ بشو نو لیڈر بانے گھنٹا تقریر کو ہو کدا تسڑے ہوئی چی 15 منٹا پخدی خدای بانے ہم تقریر ہوگا چی تم رلو احساناتی ریدہ بانے نو بیا 15 منٹا نا چی 2 منٹا تقریر ہم نجو کولے نو قل اوائے پیغمبر ہو اللہ شاندارے اللہ تعالی احد یکیو دے یو احد دے یو واحد دے کے فرق دے واحد مانا مون پختو کے کو یو ادا احد مانا کہ یکیو دا احد مانا یکیو زکا دا چی یو دیوی نو دا بل تصور و سرشتے لکا چانے دے تپوسو کا لکا سو زامن دی ویو ویزا خدای بدل بلم در کی او کاغوی یکیو الکا ولی سچل لے بیماری دا کدا سم مسئلہ دا یکیو سر تصور دا غیر نشتے اللہ یو نہ دے اللہ یکیو دے قلو اے پیغمبر ہو اللہ شاندارے اللہ دے اللہ سومد اللہ بینیاز دے الذی لا یاکل ولا یشرب بینیاز دے اللہ تعالیٰ نسخری نسکی نعود کی گی تفسیر مظہری کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ دا سمد لس مانے کڑی دی سمد نڈر تم وی بے باک سمد ویلے کی گی چپا حالاتو سر نم متاثر کی گی نور ام دیر مانی دی نو استاد سے بدمونگ مانا کولا چلے سمد جامعہ مانا چی دی اللہ سو تشامل شیدہ سے اللہ سومد اللہ تعالی اسومد بینیاز ذات تے سمد حق ذات تویلے کی گی اسومد حق ذات تویلے کی گی چی پیس وقت کی ہی چاہتا ہس کلوم اس لهم محتاج نی منگا تاسو کو کہو سڑے دیر زورور دے گا نا پپو زبانی مچ نہ پریگ دی یو وقت کے زامنو تا محتاج شی ولی بیمار شوی نو پخپلا خپل پرتوغاخ نشی کولا ہولے نزوی تا وی راشا اسل خانی تا او دارنگے جے کم دنو لیٹرین تا نشیت لے محتاج شی منگا تاسو ٹول محتاجو خواخ محتاج دا انگور تا انگور محتاج دا خواخ تا اندرور محتاج دا رندار تا رندار محتاج دا اندرور تا دا دی سکنوئی چیز پورائم ایور محتاج دا یور تا رور محتاج دا رور تا ام مقتدی محتاج دا ملاسب تا و ملاسب محتاج دا مقتدی تا نو دا طول دنیا پہ احتیاج روانا دا اللہ تعالی اللہ سومد اللہ بینیاز دے بینیاز زکا دے لم یلد ولم یولد داوی دا پاس دعوی دا اللہ کی جئی یکی او زکا دے یو خوخنی وی یکی او زکا دے چی بی حاجت رے منگا تاسو یو خنیو زکا یو سچے دے یو خود اقبل زانم ندے نو منگا تاسو چی سورا گنیو نو خیو او اللہ تعالی دا پارا کمال لارے چی یکی آوازے دے اذا اراد اللہ شیئن چی کلا اللہ تعالی ارادو کی شیئن دے او سیزو ان یقول لو سی خو بس غسیستو وی وشنو فیکون نو اغوشی امنگا تاسو چی وادکو نو دا سر مو دا سکلک نی ولی یر دا زوی وادر اروان دے خورای دے خیرو کی لور چی ودو نو مور بانے خود دو کالو نغمی تار چکڑے دا جمع کئی وی جی رای با ودول غواری اکل سجمع کئی اکل سجمع کئی اپلارم گورے پارام نی او اللہ تبارک و تعالی منصوبی نہ کئی ادارنگی جی کم دنو پلینو نہ جوڑئی دا پلینو دا خو انسانان جوڑئی
الله تبارک و تعالی خدا سے ذات ته اذا اراد الله چې کله الله تعالی اراده ولري د یو کار نو ان یقول اراده سی ان یقول له کن فیکون وغیتوی کن اشا فیکون وغوشی د الله د ارادې نو موجود دی ازمون د ارادې نو موجودو نه دی اراده کله وشي کله برابر نشي نو قولوا وای پیغمبر هو شان داده الله احد الله یک یو دی الله الصمد در دلیل په ځای کار کوي ادا دعوا ده لئن الله الصمد زکا اللہ تعالی بنیاز ذات لم یلد نتی سوک پیدا دی لا والدن اللہ والد نرے پلار ندے ولم یولد او نو دے مولود دے نتی سوک پیدا کڑے شوی دی لا والدن ولا مولودا اللہ پلارهم ندے ولم یولد او نو د چانا پیدا کڑے شوی دے زویم ندے ولم یکن له او نشتے د سر دی اللہ سرا کفوان احد ہم سر برابر حصوں کو شریک پدرے قسمہ دے یو تویلے کی گی اعلی شریکو دا پلار اعلی شریک تے پیسې وسکنی نو د زوی د بټوی نه اغستې شي ولې دا زوی بس کوي که زوی مالداري نو پلار باندې به خدای مالداري خرج کوي اګه زوین کا نه موسرن فقیرو غریبو نو دال ساک پیتای نه بنه تختی دال ساک پیتی دا به برابرای نو دا پلار زوی سره اعلی شریک ته زکا چې د زوی مال دا د پلار مالی نو یو زوی لگی پیسې ګټلې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغی پلار خپل خرچي وته نه یادې چې یو زمانہ کې غماوم د پلار نه ډېر زیاتې پیسې غستې لري خرچې مې کړې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل انت ومالک لابیک وې ساده سړیا پر خپل مزدوري پیسو ټکو باندې د نازېګما ته ومالک او ستا مال دا غستاره پلار دی ستا بټوا اغستانه دا اغستاره پلار دا بیا رستو ستا دا لہذا پلار اعلی شریک تے ازوی ادنا شریک تے پلار نے که غلا اکڑا غلاگر دے اکا دا مور نے پیسے پٹکڑے نو دے غلاگر دے نو پلار تبوئی دا جی پیسے را لراکا نو پلار بولا ورکی امور تبوئی پیسے را لراکا نو دا ادنا شریک تے او بل پارٹنری برابر همسر مثال طور سره کاروبار چې سړی کوي نو کله کله یوازې نشي کولی د 3 لاکو کاروبار 1.5 لاک روپۍ وسه کوي نو ځان سره بل کس شریک کی دته پارټنر ویل کېږي خدای سره په دې غون نظام کې نه اعلی شریک شته چې مجبور دي چې هلکه دا بکې الله تبارک و تعالی اعلی شریک نه پاک دی ادنا وسره هم نشته او دارنګې برابر وسره هم نشته ولې که برابر و لو کان فیهما آلهة الا الله دلیل د تمانو دی تویلے کیږي اللہ تعالی فرمائل کچری وے پدیس مکا آسمان کی آلہتن گن خدایان لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا نو دا اسمان او دا ازمکا بدنی وڑی شو خفساد ولی چې کم دی کې دو مشرانی نو یو وی دا کې دا بل وی اوچته کا انو دا خدا سینی چې کې دا اوچته کا غي نه جنگ جوړیږي نو لہذا دا اسمان او زمکا کچرته ګڼ خدایان وي نو یو خدای به د باران وروم ابل به نه وروم نو چې دا قسم حالاتو نو اسمان ازمکا به یو بل را خلاصېدل نه ځکه چې دو زورور جګړه کوي نو یو سیس تلاس کوي ابل بل نو معلومه ده شو چې دا نظام صحیح روان دی نو پزمکه آسمان کې سو خدایان دي یو خدای دی د الله نه ما سوا بل څوک نشته دغه ته ویل کېږي عقیده توحید ا دې کلمې ته ویل کېږي کلمه دو لا الہ نشته دے سوک معبود مشکل کشا حاجت روا
الا هو مگر یکیو اللہ دے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے دی توئی رسالت دی لا الہ الا اللہ تا دی توئی توحید او محمد ادا دین بغیر ور کامیابیدل نشتے د دې وجنا پدې کې الله تبارک وتعالى خپل ځانو خو نو ترجمه ته وګورئ قل هو الله احد قل هو پیغمبر هو الله شان دادے اللہ اللہ تعالی یکیو دے اللہ صمد اللہ بی حاجت رے لم یلد نتی سوک پیدا دی ولم یولد ندے دچان پیدا کڑے شوے دے ولم یکن لہو او د سر نشتے دی اللہ سرا مضارع باندې چې لم داخل شي نو دا ماضی منفی ته وړي نو موږ پښتو کې د سره معنا کوو ولم یکن له او د سر نشته د دې الله سره کفوا هم سر برابر احد نسوکو اوس چې کور ډک شي اسرا سپینو نه ډک شي نو خامخا غل خو راځي که نه نو چې زړه د عقیدې د توحید نه ډک شو نو اوس په شیطان نوم ځان ساتي ځکه شیطان دې خدا سے ډک کور ګوري بعضې خلک وایي یاره ما ترې شیطان څه ووایي لکه تا ته به شیطان څه ووایي ته په خپله شیطان یې نو شیطان خو داسې ځای ته ځي چې کوم ځای کې څه وي غل څه کوي چې هغې خالي کور ته دي فارسیوانان وایي خانه خالی دیو میگیرد خانه خالی روان کندر کی جناتی روان کندر کی جنات پاتی کیږي ځکه روان کندر کې سی چې غل وتلړ شي نو پر روان زړه کې او په خراب زړه کې سی چې شیطان په خپل خړتم کیږي شیطان ډیر ناکاره دی ښه وګوره دا دوره ناکاره دی چې یجری من الانسان کمجری الدم حدیث کی رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان شیطان چی دے یجری گردی چرلیگی مجرد دم پشانت دا گردی دلو دوبینی رگونو کی دابین سنگنزی دک کرنگی انسان کے دے گردی را گرزی دور لوی تسلطی دنو اب پاتی کی کم دائی یبیتو فی خیشومک بات یبیتو بیتو تت شپی تیرولو تو ہوئی شپکم ځای تیرئی د انسان د پوزې د خالی ځای کې انګړ کې ناکاره ډیوډۍ د الله کتلې د آرامي پوزه کې ګوره پاتې کېږي چې انسان سار موز لپا نسی نو باله میچازې پکې هم کوي نو د دې وجې نه پوزه ولا تروکي او بوجي نو سار کور کې جګړه او بازار کې جګړه ولې مونځ خو کړی نه نو د مونځ اهتمام هلته شیطان شپه تېره کړې ده بیا چې کله دی پاسېدو نور را ختلو نو میچازې پکې هم کړي دي نو پوزې والا بالکل داسې کړې ده چې بالکل نو د دې وجې نه د په دماغو کې ټوله ورځ بیا دغه چلی الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د شیطان نه حفاظت وکړي نو ګوره چې ښکلې عقیده دې راله نو شیطان خو به راځي که نه نو د هغې د دفې دپاره به خو څه کې اسه تدابیر به کې نو دا دوه صورتونه نازل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو شان نزول کې مختلف تعبیرات دي انسان بیماریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم انسانو اگر چې زمونږ غونه کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانیت خو ډېر کامل انسانیت و د دې وجې نه د اثرات پار انسان باندې کېدی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری سوا وی کله به وی دنیایي کارونو کې دا کار مې کړی دی به نه نو کړی کله به وی نه مې دی کړی هغه به کړو بدن هم لږ یخ شو سردواله پکې راغلو بهر صورت یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام کو دوا پرشتې د انسانی شکل کې یو سر ته او بل خپو ته ودرېده بخاري کې او د حدیث نورو کتابونو کې د دې خبرې وضاحت شته خبرې اترې کولې رجل مغموم دا سړی ډېر غمجن دی او رجل مدبوب لفظ هم راغلی دی چې دې سړي باندې سحر شوی دی
من توبه وی دی بلې وی چا پې کړی دی وی لبید او د هغه لوړو دا مدینه کې یو یهودي و منافق و د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنو د پې کړی دی کم دی کې مدینه کې یو کوی دی بیری زیروان ورته وایي اوس دې د پاسه یو مسجد دی مسجد سبق ورته وایي د بسونو اډه ده هم دغه ځای کې بسونه چې کوم دی نه وځي داسې قبا وغیره طرف ته دغه ځای باندې یو مسجد جوړ دی دغه ځای یو کوی و کوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم آویخته د کجورو په تاند کې هغه دغه کړو او سمنګز ورسره هم وه هغې ته یې غورځولو د هغې د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن تړلی شو چې کله د خوب نه پاسې د مور بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها چې زمونږ د امتیانو د ټولو مور ده هغې ته وی الله راته خپله بیماري وموښوله د بیمارۍ علاج راته وموښو بیا پیغمبر علیه السلام یو روایت کې یا صحابه ولیږل هغه کوی ته چې د ګټې د لاندې هغه هر څه پراته او به داسې سرې شوې تا به وی جوړې نکري دي بیا یې راړل هغه ویښته یو آیات پې وی بدن یې کولاو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت برابر شو بار صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سیر شوی دی همدکه وجه ده چې سوره فلک ته د مکیه قرطبي وایي دا مدني صورت دی نورو تفاسیر هم لیکلي دي ځکه سیر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا مدینه المنوره کې شوی نو چې مدینه المنوره کې شو نو دا مکی صورت نه ری اگر چې د نسخو کې سورۃ الفلق مکیه سورۃ الفلق مکیه لیکلی دي لیکن دا د مدنی صورت بار صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن دا کولاو شو او دارنګه چې کم دنو راحت وتا ملاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیه ورکړه وی بدن میدا سے کولاو شو لکه یو اوخ چې چا تړلی د ډیر وخت او هغه کولاو کې هغه ګرځېدې را ګرځېدې نشي که نه وی دک رنګې لکه چې چا تړلی وم دا بدن مې کولاو شو نو سحر هم شته جادو نو یو خو به د دې خبرې خیال کوئ د خپلو نوکونو یې خیال به کوئ بعضې خلک نوکونه دا واخلي بس چې کوم دی وغورځول داسې مه کوئ زنانه دی کې غفلت کوي ویښته منګز کي نو چې د دیوال په کومه سوړی ومنډل نو نه بلکې د دې به خیال کوي دکه ناکاره خلکو دپاره لږ شی ډېر زیات دی خو داسې هم نه د مثال طور سره چې هسې سر خوږ شو ټکره دې وخوړه چا به څه کړي ټوله ورځ د عاملانو پسې ګرځي هغه هم د ظالم زامن دي او نه به جوړوي وایي یاره بلکل ختمې دا پلانکي د باندې سحر کړی دی پلانکي د باندې سحر کړی دی نو دې کې شته سحر شته جادو شته د دې اثرات شته خو داسې هم نه چې سړی بس هر سړی وای بس ما باندې چا سحر کړی دی او جادو را باندې کړی دی د دې وجې نه څه د بدن خپلې بیمارۍ خامخا به دې خپې خوږېږي سر به دې خوږېږي ړه به دې تنګېږي نو دا ضروري نه ده چې تا باندې خامخا چا چرته سحر او جادو کړی دی البته د دې نه انکار دا نشي کېدی بار صورت نو سوره فلک نازل شو نو په دې کې د هغه آفاتو دفع مضرات دنیاویه دنیا کې به هم د یو نقصانی انسان نه او د نقصانی سیز نه ځان بچ کې ځکه چې قل ووایه پیغمبره اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا فلک ویلې کېږي شلېدلو ته ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله تعالی فالق الحب شلون کې د دانې دی د جوارو دانه وشلی د غنمو دانه وشلی والنوا او د کجوري سخړو کې بار کی د څوک کوي الله تعالی نو الله تعالی بیماری د سحر نشي لري کولی تعالی اولاد نشي در کولی قل اوایه پیغمبر اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق پر رب د سبا چې تکه توره تیارې ختمه کړه سبا یې راوخېجو نو زمونږ ستاسو جهل دی الله تعالی ختم کی د علم په رڼا باندې قل اوایه پیغمبر اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق پر رب د سبا من شر د هر هغه شر نه خلقا چې الله تعالی پیدا کړی دی شر او خیر خالق څوک دی
الله تعالی دی. دانه چې د شر خالق جدا دی ا د خیر خالق جدا دی. د خیر دا زمونږ عقیده ده، د خیر او د شر خالق الله تعالی دی. ومن شر غاسق او د پناه غواړم دا غ شر د تیرینا. غاسق ویل کیږي تیری تا. ومن شر غاسق او ز پناه غواړم دا غ شر د تیرینا. اذا وقبا اذا دخل فی کل شی چې دا تیار دا خوريږي دا ترنګي وته پښتو کې ومو ردیس کې عمر دي چې کله دا ماخام را خوريږي کنه دا ترنګي دغه ټیم کې ماشومان بهر مليږي. اکثر مین دي ماشومان بهر ولېږي چونکه دغه ټیم کې سیر چې دنیا کې کیږي نو د دې اثرات په ماشومان باندې نو بیا ټول شپه رکیږي جټکې پی راځي نو ولې لېږي په داسې ټیم کې هو تیاره خوره شوه او لږه تیاره دا هر سیز ته ورسېده بیا خیر دی. خو دغه ټیم کې به ډېر زیات ماشومانو باندې دا اثرات بیا ډېري زنانو باندې ځکه دا صنف نازک دی چې د چا قوت مدافعات کې کمزوري لہذا دا اثرات پی اجنات ډېروان قوم دی ډرپوک قوم دی یریږي د زمانې یریدونکي دي وګورئ شرارتي قوم دی د دې وجې نه یو شاعر دغه وایي که نه یو پیرې وایي قتلنا سید الخزرج رمیناه بسهم ولم نخطئ فوادا. وایي د خزرجو قبیلې وي یو دوه دې ته به د امیانو قبیلې وي اوس او خزرج د هغه قبایل لرونو چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکة المکرمې نه مدینة المنورې ته بوتلو. شپږ کسان د خزرجو شپږ کسان د اوسو سرداران 12 سرداران په دې بنیاد باندې حج لړل چې مخکې چونکې وختونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت ته برابر شو. کله مدینة المنورې ته رالل نو مشوره یې وکړه وی شپږ کسان تاسو راکئ شپږ به مونږ شو لہذا لړ به شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دعوت ورکو نو مدینة المنورې ته به یې راولو ځکه مکه کې مخالفت دی او مدینة المنوره کې به سره مونږ ملګري یو نو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکو. نو دی وی قتلنا سید الخزرج مونږ د خزرجو سردار وجل دی رمیناه بسهم. نو جن وی رمیناه بسهم په غشي مو ویشته ری ولم نخطئ فوادا او نمو د خطا کړه زړه داغو. نو جنات ډیر زیات ناکاره دي د دې وجې نه ومن شر النفاثات او زه پناه غواړم د هغه شر النفاثات د پکو وونکو نه په غوټو کې چې دا کړو منتر والا نه دي دا جادو مادو دم خطرناک دي جناتم خطرناک دي. دا مونږ پښتانه چې دي پیریانو ته ماماګان وو نو هسې تاسو ووایې دا مونږ د مور دغه دي رونو دي دا د څه د وجې نه وو یریږو تې دا ماماګان ورته یری د وجې نه پیریانو ماماګانو تاسو خپله کډه واخلئ د مونږ کډه راکئ مونږ به چې وړو مونږ به دا وي دا مونږ یریږو د دې جناتو نه. نو لہذا جنات شریر قوم دی ډېر ناکاره قوم دی لہذا چیړ چاړ به ورسره نه کوي بعدې سړی ځان بهادر کوي نو چیړ چاړ کوي چیړ چاړ ورسره نه دی پکار. نور مخلوق دی لکه څنګه چې مونږ تاسو مخلوق یو څنګه قرآن و څه پکې راکړي مسلمانان دي څه کافران دي جناتو کې هم دکه پورا یو نظام دی پیره شکل بدلی را بدلی منگا تاسو شکل نشو بدلولی. ومن شر غاسق ز پناه غواړم داغ شر د تیرین اذا وقبا کله چې دا تیار خوره شي. ومن شر النفاثات او ز پناه غواړم داغ شر د پکو وونکو نه عن السواحر جمع د ساحر دا ساحر جادوگر ته ویل کیږي خدای د جادوگر نه مې وساته. نو کور کې د باندې داسې پیښ شول چې بس تعویذ دی او کوړه ده منتره ده نو خدای له داسې کور نه مې وساتئ ځکه دا بیا یو لوی جهنم شي سړي دپاره. نو خدای ښکلی کور راله راکړي ښکلی ماحول راله راکړي دا دعا به تاسو هم کوئ. ومن شر النفاثات زه پناه غواړم د هغه شر د پکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې. یو مثال طور سره نفس ته یو تفس ته دې کې فرق ته. مثال طور سره نفاسات نفس دی ته ویل کېږي چې دم اومچوي
توکاڼې ورسره هم دي تفس دکې ته ویل کېږي چې صرف توپ توپو کې اسوینا بار صورت بعد الټه فرق ذکر کړی دی ومن شر النفاسات فی العقد زه پناه غواړم د هغه شر د پکو وونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر حاسد چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم ویختلې غوټې ورکړې وي یولس ومن یو آیات په ویل کېده او د ویخته غوټه د ویخته غوټه کولاویږي رسۍ چې سخته شي سړی نه چې کولاولی نو ومن شر حاسد زه پناه غواړم د هغه شر د حسد کوونکي نه اذا حسدا کله چې یو سړی حسد شروع کړي یو حسد دی رونو یو غیبته را حسد دی ته ویل کېږي خدای دنې واخلې نه مې د پکار خو خدای دا کور پې راغورځې دا مې پې نه دی پرېږدو دې ته حسد وایي نو ته چې هغه باندې دا کور راغورځې اتا ته څه پیدا نشته خدای دا گاډي ولا وجنګي دا مې پینې دې پرځو خدای دا کپڑے دا کاله ولا دا سکی ادا میخ ولا مړه کی دا مې پینې دې پرځو دغه ته حسد ویل کیږي دا صحیح نه ده ایو غیبته دی ته وای د چا کالی دی ولیدل نو خیر دې کته سوالو کې د خدای نه خدای کماله فایده منی دغه سه کالی نو مال راکې زما دی لور لا راکې ګور لا راکې آیا مثال تر سره د چا کور دی ولید خدای کدا کور زما د پر دنیا او آخرت کې فایده منی نو خدای چې دی پلان کې لري ورکړې مال هم راکې د چا گاډي دی ولید خدای کدا کسي د مال راکو خدای دا د نصیب کې دې ته غیبته ویل کېږي غیبته مرخص تا جایز ده خو ګوره حسد ناجایز دی حسد ډیر ناکاره شی دی حدیث کې راغلی ان الحسد یاکل الحسنات حسد نیکی خوری یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب لکه څنګه چې اور اوچ خشاک خوري دار سره وروړه کوي حسد ډیر ناکاره شی دی ادا صرف تاسو کې نه دا مونږ دی ټولو کې دی مونږ دی مرض کې مبتلا یو ټول د دې وجه نه الله تعالی دې مونږ مولیانو نه مباسي اتا سومیانو نه دې خدای پاک وباسي نور په دې مرض کې شریک یو ټول نو وی فرمایل ومن شر حاسد ز پناه غواړم دا غ شر د حسد کوونکی نه اذا حسدا کله چې حسد شروع کی یو حسد دی نه یو مسله معلومیږي یو دا کدی زړه کې د حسد پروتي اذا ویلې دی اذا دا د استقبال لپاره را دي نو کچري مثال تور سره په دې زړه کې پروتي اخکار کې نه یو سړی ته سوځي خو اخکار کې نه څه نقصان ولا نه ورکې نو په دې مؤاخذه نشته ځکه دا غیر اختیاري دي او الله تعالی د انسان مؤاخذه پکړ په غیر اختیاري سيزونو نه کوي هو که مثال تور سره دغه سوزش تر بار کو او هغه ته نقصان ورسو نو بیا به خدای پاک په دې باندې ګیري په کم سیز باندې چې ته مکلف پاغي به دې ګیري او چې په کم سیز باندې مکلف نه نو پاغي دې نه ګیري نو کړه کې دې ګرځي را ګرځي ته پاغي باندې مجبور اوس تا تاسو کنيشته چې دې ډړه نه وباسي تعالی مونږ باندې څومره مین دی نو کدای وی چې دې زړه کې دی وته ولې بادو قتل ا دې زړه کې دی ولې حسد راغې ا پدې مؤاخذه کړې وا نو ګرانه به وکنه به ګرانه قول وایا پیغمبر اعوذ ذ پناه غواړم به رب الناس پر رب د خلقو باندې د کې دفع مضراتی دینیه کله کله دین سړی له خراب کی نو دا سوال به هم کې خدای دنیا میں مخرابه ا خدای دین میں مخرابه نو قول وایا پیغمبر اعوذ ذ پناه غواړم به رب الناس پر رب د خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو درې ناس ناسرال ګورې تاسو خیالي رمبي سره رب دې دویم سره ملک ته دریم سره الہ دې نو ګورا د رمبي ناس نه مراد ماشومان نو الله د ماشومان رب دې قول وایا پیغمبر اعوذ ذ پناه غواړم پر رب د ماشومان باندې تاسو ګورې ماشوم څنګه ناکار راوړيږي ته وای خپای ماته شو بیا دا د سپیډو کې پکې په مخ باندې منډي وای ا د کوټې نه راوړيږي ته وای دغه دلړ او غنیغ جو کودريږي دا چاو ساتو الله تعالی او ساتو دا الله تعالی دغه رنګي کستا سو خیالي غوا میخه ګډه بي دلنګ جي او هغه ته د خانګو په میس کې غولانز ته خو نه خې چې دا غولانز دا هغه د ټوپونه وای او سر رسي دا چا دا الله تعالی قول وایا پیغمبر اعوذ ز پناه غواړم به رب الناس پر رب د ماجمانو ملک الناس بادشاہ د خلقو دویم ناس نه مراد ځوانان دي ښا ځوانان الکان او ځوانان جنکای زکه ځواني دا
ډیر زیات داسې شی دی در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری ځوانۍ کې توبه وباسل دا د پیغمبرانو در پیری گرگ ظالم می شود پرهیزګار په بوډاوالي کې خو خونخوار ازمری هم یو سایډ ته کینی وای نه ماتم نو شکردار چې بوډاوالي کې الله تعالی متوجه کړي اجه کوم ځوانان الله متوجه کړي دي نو دا خو سونه پیسو هاګا دا خو چې کوم بوډا شاو بیا هم الله ته متوجه نشو دې ډېر لوی تبا شو الہ الناس دې دریم ناس نه مراد بوډاګان او بوډایګانی دې سره الہ ذکر کو معبود د بوډاګانو د بوډایګانو سامنے پریګدي وای الله راشي جمعات تا اینګین دی پریګدي ا بوډای یو الله یادای او الله ګورې نه پریږي ښا الان کې ځوانۍ کې الله پرې خود او دو اپ مشوموالی کې خو ګورې بوډاوالی کې دې الله ته یاد دی الله وایي زه دې نه پرېږدم زما خو بندای کنه من شر الوسواس ز پناه غواړم د هغه شر د وسوسې اچونکي نه چې شیطان دی الخناس ترکنډې د وسوسه چې وروستو دانګي الذي هغه یوسوسو الناس د خلقو په زړونو کې من الجنتی چې دا شیطان په پیریانو کې هم دی والناس او په خلقو کې هم دی صرف جناتو کې شیطان نی انسانانو کې هم شیطانی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شوی د قران کم خاون ډیر زیات بهتر دی وی حال مرتحل ویسه و حال مرتحل څه ته وي په دې خو موږ نه پوهیږو دا خو ګرانې خبرې دي وی حال مرتحل د قران هغه خاون ته وي چې قران اخر ته ورسي من الجنتی والناس ابیا د سره شروع کی الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله نشور شو ودبانا او د والناس په سین باندې مو ختم کړو نو بس نو دا دنیا کې هم بس دی او آخرت کې هم بس دی الله تعالی دې د زمونږ استاسو د ټولو د پاره بس او کافی کی او نو دا یو خوش قسمته ماحول او خپل ماحول لې دی باجی مهنت وک خپل شاګردانو سره الله دې د خپل شای نشان مطابق بدلی ورکی دا درس ته الله تعالی بالخصوص د دې محلي کلی د پاره او د ټول عالم انسانیت لپاره سمرا معلمات پکې راغلي دي عمل مان راغلي دي دا ټول مهنت کوي د خدای د دین کارونه کوي خپل بچای لګي دی مدارس ہوتا دا د خیر او د عافیت تاسو یقینو کوي نن سبا دی حالاتو ته چې سړی ګوري کنه دا دینداری ډیر لوی شی دی قران نه خبر کوي دین نه خبر کوي نو په وخت د ځنکدن کې خبره سورۃ یاسین وای کنه موبایل خو به وخت نه نیولې عدالت وتصور کې والته کې باغ خپل رنگڑی ته شروع کړي هغه رسنه خبر دی چې د داجی څه چللی ابل رضراتا یو کس کی سکولوي دا خبر از ځای په ځای ذکر کوم ویو مریض تاسو لتلو ما ویزویو مو وی هغه پلارې د بالغ نه داسې خویدل او سره خویدل انسان چې بوډا شي بیمار شي نو دغه سینو وی غزوی د دې ځای نه داسې ونی وکنه لکه بیگ چې سړی نیوي اثر باندې ولا دا اثر ولا بالغ تک لکه بیگ او تاسو یقینو کوي د مونږ څخه خو راضی کنه ویره دعا کوي پلار ته چې خدای وسره د خیر او عافیت داسې وای نه چې خدای والی وای چې خدای وسره د خیر به ملو کی دا طریقه د پیسو ماشيني اجه کله فیکټری بند شنو وای په دعا وتا کو خدای پاک ته وسره د خیر معاملو کینو ادا وای نه چې خدای تی واخلي ولی شرمېږي ولی د پښتو معاشره ده انو خامخا دی وجنا دین زده کوي خبره دین ډیر لوی شی دی الله تعالی دې موږ تاسو صحیح دیندار کی دا مدرسه او د ګرنګ نورې مدرسې د دې الله تعالی تاسو د کلی د پاره د سرخه ترکې ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین درس قرآن مجلسونو کې کینې د علماء دیوبند ډېر خوارای کوي الحمدلله شکر دې دا ډېر لوی خبره کړل د جمعات کې هم درس کیږي نو دا ډېر لوی چې کوم دنو خوارای دی الله تبارک وتعالى دې زموږ استاد د نجات ذریعہ وګرځي نو د لک ټیمي
تاسو مونږ مینه کې درس کوو تاسو یقین وکړئ 300 کسان ناست دي او داسې نه چې بې تعلیمه ښه ډاکټران او ښه تعلیم یافته طبقه نو دې له وخت ورکوئ دې سره انسان ښه کېږي دا خو د انسان کمال دی د انسان ترقي ده د خدای د کتاب نه به ځان نه خبرو نو کوشش کوئ انشاءالله درود شریف وی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد خدایا زړه ډله د ایمان په دولت خوشاله کې څومره حاجتمندي الله حاجتونه رفع دفع کړي څومره بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي خدای څومره قرضداري دي قرضو بوجونه په آسان کې ادایګي توفیق ورکړي څومره بیا اولاد دي نیک صالح اولاد ورکړي د چا اولاد نه فرمان دي خدای ته اطاعت گزار فرمان بردار کړي خدای دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د ملګرو په کې سوا غستا ناشته وکړه بار خلکو او د بازارونو کې دکانونو کې کورونو کې د مدرسې چار دیوارای کې مین دي خین دي عالمات باجیات معلمات طالبات خدای د خپل شان نشان مطابق بدلی ول ورکي خدای د ختم قرآن محفل او مجلس ته خدای زمون په ګناونو باندې د عفو او د درگذر کلم راکاږي صحیح خیر اخلاص زمون د ټولو نصیب کې خدای د گمراهی بي دینه د ناسته ولاړې نه مونږ بچ کې څومره مریدان دي ټول له شفای کامله عاجله مستمره ورکي مردگان د اسلام دعا کیات کې چې الله قبرونه د جنت ته باغچونه باغچ کی مونږ ژوند دي خدای خپل ځان ته متوجي کی نه فرمانه نه مو بچ کې خدای د گمراهی بي دینه نه مو بچ کې خدای د مدارس خدای د علماء د خدمات دا ثمرور او فایدمن کی خدای د دې کلی د پاره د امت لپاره د نجات ذریعہ وګرځي کم ټیم کې تساخل د عظیم کلمه په جواب باندې جاری لري چې لا اله الا الله محمد رسول